په خیبر پښتونخوا کې به وس د یونی ټیسټونه چې دي دا به پرې کېږي. کم ټیسټ چې تاسو په 10000 15000 په 10000 روپۍ کوئ نو هغه ټیسټ چې دی هغه به تاسو له وس چې دی پرې کېږي. دا ټیسټ به څوک پرې کوي او په دې کې د حکومت لاس دی که نشته. نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. نو اوس په خیبر پښتونخوا کې ستاسو د یونی ټیسټونه چې دي دا به پرې کېږي. بیماري چې دا هغه هر یو کس له راتلی شي او که تاسو هسپتال ته لاړ شئ نو ډاکټرانو هم ځانه کاروبار جوړ کړی چې په تاسو پس دنیا شه دوايانې چې دي دا لیکي. دا غي سره چې د ټیسټونه هم لیکي ځکه لیبارټري والا چې دی هغه د کمیشن ورکړي. نو دا کمیشن د وجه نه چې دی د ټیسټونه تاسو ته هم ډیر زیات لیکي. چې کله تاسو ټیسټ لاړ شئ هلته کې نو چې په کم ټیسټ سل یو نیم سل روپۍ راځي نو هغه تاسو له چې دی په زرونو کوي ځکه چې ځای په ځای پکې هغه کمیشن چې دی دا ورکړي. هر ډاکټر دا کار نه کوي خو ځینې ډاکټران دي چې دا هغو دا کاروبار دی او هغه دا قسمه ټیسټونه او دوايانې چې دي دا لیکي. نو د دې خلاف چې دی وس جی ډي سي والا چې دی هغه به ځای په ځای کیمپونه لګوي او هغه کیمپونو په ترو باندې چې دی وس په پری ټیسټونه چې دي دا به تاسو له کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت او د جی ډي سي چې دی یو میټینګ شوی دی او هغو سره دا خبره کړې ده چې موږ په خیبر پښتونخوا کې چې دی ځای په ځای کیمپونه لګو او دغه مافیا چې دی دا ختمو کم چې د لیبارټري والا دی او د خلکو نه په ناجایزه باندې روپۍ اخلي. نو د دې خلاف چې دی موږ به دغه کار وکړو چې موږ به ځای په ځای کیمپونه ولګو او دغه ټیسټونه چې دي دا به خلکو له پرې کوو. کم ټیسټونه چې په 10000 په 10000 په 15000 روپۍ کېږي نو دغه موږ تاسو له 50 روپۍ په 100 روپۍ باندې چې دی دغه ټیسټ په موږ تاسو له کوو او دا کیمپونه چې دي دا په ځای چې دي دا به لګېدلي. نو د دې د لاسه چې دی کمې لیبارټرانې چې دي هغو به هم خپل ریټونه چې دي دا به کم کړي. د سره وجې نه به یې کم کړي ځکه چې خلک په هغو باندې خپل کار نه کوي او هر سړی چې دی هغه به دغه پري ټیسټونه له دې ځای له چې دی دې له به ځي. نو د دې د وجې نه چې دی دغه لیبارټرانو والا کار چې دی دا به ړوند شي نو لازم به هغه خپل ریټونه چې دي دا به کموي. نو د دې دوانو میټینګ چې دی هغه شوی دی او په راتلونکي وخت کې چې دی ځای په ځای باندې به کیمپونه لګي او ستاسو چې کم د یونی ټیسټ هغه ټیسټونه چې دي دا به پرې کېږي. په سیند کې چې دی هغو ځای په ځای باندې چې دی دغه کیمپونه لګولي. دغه شان په پنجاب کې هم د هغو کوشش دی چې ولګو. دغه شان اوس خیبر پښتونخوا ته راغلی دي او دلته کې چې دی هم دغه شیزونه چې دي دا لګوي. تاسو به جی ډي سي والا پیژنئ کوم چې خیراتي تنظیم دی ځینې ځایونو کې چې دی خیراتي راشن چې دي دا ورکوي قسمه قسم سیزونه چې دي دغه ورکوي. نو هغو اوس دا چل شروع کړی دی هغو چې موږ به ځای په ځای کیمپونه لګو او په هغې کې به پري ټیسټونه چې دي دا به کوو. دغه شان د فروټ والا خلاف چې دی د هغو هم په شوي روژه کې چې دی د فروټ والا خلاف چې دی هغه هم کاروایي کړو چې ځای په ځای چې دی ارزان فروټ چې دي دا به یې ورکول. ځکه که تاسو لیدلي په روژه چې راورسي نو د دې سره فروټ او هر سره چې دي دا ګران شي. نو د هغو خلاف چې دی هم دغه کار یې کړو نو د هغې سره د فروټ هغه ریټونه چې دي هغه هم خچو خو هغه په سیند کې کړو او اوس دې ځل چې دی خیبر پښتونخوا ته راځي دلته کې چې دی اوس په هم دغه کیمپونه لګي او د هغې سره به عوامو ته چې دی غټ سهولیات جوړېږي. دا ویډیو چې دا مخکې شیر کړئ چې هر یو کس ته ورسي او چې دا خبره چې دا زور واخلي چې زور واخلي او دغه کیمپونه چې دي چې دا په خیبر پښتونخوا کې ولګي نو د دې سره به غریب عوامو ته چې دی غټ سهولت شي. ځکه چې هر یو کس چې دی دا وس نه کېږي چې هغه 10000 او 10000 او دا چې دی دا په ټیسټونو باندې ورکړي. هغه ټیسټونه چې دی هغه به ستاسو په 100 روپۍ چې دی دا به ستاسو کېږي. په سرکاري هسپتال کې چې دی هم په دغه ریټ باندې چې دی ټیسټ نه کېږي. هلته لاړ شئ هلته کوم په زرونو باندې چې دی هغه ټیسټ کېږي او چې بهر پرایویټ کوئ نو د هغې بیا ستاسو نه 3 چنده ریټ چې دی دغه اخلي. خو دې چې دی به تاسو له دغه ټیسټ چې دی دا به پرې کوي په 100 روپۍ باندې چې دی دغه ټیسټ چې دی دا به ستاسو کېږي او په هغې کې به خالص تاسو د چټۍ هغه روپۍ چې دي دغه به لګي.